ने बुझाना है आग को, आपने भड़काना नहीं है। आप मोमिन नहीं हो सकते। वो ये यो बल तब खवलम सवल अयो बल नसम ताउशु और आप इससे लिज्जत लेंगे। वो ढेर मज़े वकड़ चिदा प्लानर अर्ताव को कना माल ढेर ख्वान राको इट मीन चिस्ता ईमान ढेर ज्यादा कमज़ोर है जका तो प्रोट इसूपी न पालो के इसूपी दादा चुको पर क्लास के रचा जंगो और को पर स्कूल के रचा जंगो और को पर जुमात के जंगो तब पालो के तस यकीनो के चियोशपा पर जुमात के प्रोजे के तरावीह के खलक ढेरो नो द यो जुमात खलक पर बल हमला वकड़ा अमंगले शपेतो मरीजान द शपेरा उड़न पेशमने रवानी दल तरा इमाम उस्ताद पर क्यों मुशाहिद दा वली दो ग्रुपों मंग यो दगा तो फिर बाबा तो वले यो मंग दल तडील का अचकल पेशमने वखरा बांधे खत्मे दो नो दगा बांधे पर लोग मंग रोजा निवेश वा मंग ते पुट सुजालन पेशमने को आगा बगोर चाहिए बस एक चल कर पेतो का जुलसो पेशमने रजते नसोतवे वइन तोइफताने मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु अल्लती तबग़ी कोई सड़ी उराने खाओ न वाय न कलारेगी ज़बर खिलाफ बस ज़बर प्रिंसिपल तमुआमा और ज़बर एसएचओ तमुआमा ज़बर स्ता खिलाफ पलाड़म ज़खुरत मिनत को कुछ न कलारेगी नो दा द्रियम शो सलूर शो गुदरी शो सलूर शो जिंदाबाद सलूर چې تلری کې نو 10 دی نو سو پاتې شو شپږ پاتې شو تاسو کې اکثر د الکان به کوي نه زه مال خو چې کوم مشران راځي نو دا غي غوتې پلاسي تاسو شته غوتې پلاس غنه ادا غوتې چې دې پر منس کې غمې همیشه غمې په منس کې سورۃ حجرات کې دا حسن دی چې دې 18 آیاتونه دي نه دي 9 یا 10 نمبر آیات چې په دې منس کې د غمی په شان دي ناغه سوي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخوایکم دا غمی تبار وخت ګوري چې دا کر سلارزو دی اکدا شیزو دی اکدا د غته زون راغله کر شنگلینا خدا زما رور دی چې کله ته دې کنسیډر کې چې دا سواړې کې دی اکدا په سواد کې دی ادا په سم کې دی او کدا په پنجاب کې دی خدا زما رور دی ځکه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم وی بدی بس فائدې واتقوا الله لعلکم ترحمون کو رحم ته کندوي نبی ادا چلو کا نعوذ بالله کته چې زما رحم ته ضرورت نشته جو خسار وینو ځکه چې ټول خلق وي د الله په سبا کېږي غسټه کې وي الله په پرهم وي الله دې نو چې ته رحم ته دومره محتاج یې نو خدای پاک د رحم د لپاره یو پروسیجر د توخو چې ته دا کنسیډر کړه چې مونږه دغه یو نو سلور ته لاړ نو سو پاتې شو دا تاسو وای شپږ پاتې شو 3 + 3 = 6 پاره کې 3 آداب هغه دي چې آپ په هي سره حرام دي دے شوډ نیور بی ډن چرته بینه کې اډو کې بینه د کې دوه اډو ضرورت ته نشتا پاره کې نو مړمبره سره یا ایه الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم پچا پورې بټو کې نه کوي قوم من قوم دا چې شیزي په سلارزو پورې ټوکې مکوي شانګلې والا په بونیریانو پورې ټوکې مکوي او دا کار سو ولا نساء من نساء خذو کې دا مرض ډيري نو خذو ته وي تاسو دا چل مکوي ویټو کې څه ته وي دا هر انسان دا شوق دی چې زو چت وي دا بل خکته وي نو ته په پازیټیو انداز باندې مخ کې شکنه چې نشه مخ کې دی نو په بل پورې ټوکې کې چې دی راو غرزوم په څه طریقه نو دا پروسیجر دی غلط دی ځکه چې ته اسن بیکاره لوخه کته په هغه پورې ډیر ټوکې وکې پس پورې بټوکې کې یا به په جامو پورې خاندې یا به په پوزه پورې خاندې یا به په واکینګ پورې خاندې یا به په غړای پورې خاندې یا به په نسب پورې خاندې او یا به په رنگ پورې خاندې نو هغه مونږه یو پیر دي سو د اف سی والکو دا ګورنمنت کالج پاورو کې صرف ګورنمنت کالجونو او هغه ډیر زیات قابلو جو د نالایق خلکو دا قابل وړو کې ډیر بدی شي نه په سکالرشپ باندې په خور یونیورسيټي ته لاړ نو په ورځو کې د میډیا نه صرف پی ټي وی باو پاکستان ټي وی نو د قصه خوانه په بازار کې د لکان روان دي د نالایق ګروپ نو هغه په سکالرشپ باندې تللی دی په ډیبیټ کې ګټه کوي او په ایگزام کې هم ګټه کوي نو هغه مخې ته روان دي زمون خو بدی شي نو دا لګیارین دغه یو بد وي یو وي مشروط ته بل وي پخنه ځایږي به نه کنه چې کله دکان ته دی په خابه کیسټ وي صرف د ټیپ ریکارډ دا کیسټ وي نو هلته کیسټ نه په قصه خانه کې کیسټ د دکان نه ډیر دي ناغه دکاندار ته چې پلاني
مفسره یا د پلاني شیخ الحدیث پلانې کیسټ راکا نو هلته هغه ټي وي لګولی نو چې بره دې ټولو ټي وي ته وکتل نو هغه هلک چې دی بد وي هغه هلته تقریر کو په ټي وي دا د یونیورسټۍ هغه نظام یې هغې ته به یې سوې که نه هفته طلبه نو هغه به بیا ټي وي والا واغسته نو هغو یو بل ته وکتل چې دلته خو دې بایله تاسو ټي وي ته نږدې هم نه پرېږدي کیدای شي چې دننه به لاړ هم نه شي او هغلی پرې تقریر هغه ورکړی نه دننه به یې ته څنګه ټې نو الله هم حق الفاظ تا ته ویلي عسا ان یکونو خیرا منهم که دغه سړی ستا نه غوری د قیامت په ورځ د صحابهو په صف کې ولاړي د قیامت په ورځ د اولیاو په صف کې ولاړي او ته د ګناهګارو په صف کې ولاړې بیا به څه کوې دا ټول سټرګل به خراب نه شي یو ته لاړ په چا پورې به ټوکې نه کوې نه په جامو پورې دویم نمبر چې دی پرپسې چې دا په حی سره حرام دی ولا تلمزو انفسکم عیبونه بچا کے ملٹوئے چپے ہوئے عیب کو اشکارا نہ کرے پلانے اخو دلہ دے پلانے اخو بے غیرت دے پلانے اخو مڑاڑو سدے نہ دے پکے لاچارا واسطے تے نہ پیجنے زے پیجنم اگر تغلے غنتی وئی سے چلے کھڑے وئی دا چلے کھڑے وئی تا چے کھڑے په دغه کې په سکول کې دته دې پته نه دی وجنوي ولا تلمزوا انفسکم الفاظ دي څه پکارو ولا يلمزوا بعضکم بعضا پکار دی چې په یو بل الزام نه لګوي خو خدای دې څه الفاظ ونوي ولا تلمزوا انفسکم په بل عیب لګول په ځان عیب لګول دي پښتو کې سوای چې یو ګوته بل ته کې دا بل سره تاسو وای سلور بتاته شي کنه اق الفاظ الله ویلي که تاسو دا یادوي دا ډېر په اسانه به دا صورت تاسو ته یاد شي ولا تلمزوا انفسکم او دریم نمبر خبره چې در چاله خراب نمونه مګدی ولا تنابزوا بالالقاب پلانې چاله نوم ګور نوم کې خودل خراب نوم چاله کې خودل دا په حی سره حرام دي په خو خلقو پورې ډیر بدکاری په بدو خلقو پورې دوره بد نخکاری په پاکستان کې یو صدر دی مثلا عمران نوم دی او په امریکا کې یو صدر دی ټرمپ نوم دی نو کو ټرمپ خلقو له نومونه دین دوره بد بنخکاری ځکه ټرمپ اسن ټرمپ ته خو عمران خو چون کې مؤمن دی نه په بدکاری به چاته ډیزل نه وي وشو کنه نو دی وجه نه وي ګوره قرآن دی الفاظو ته ګورئ ولا تنابزوا بالالقاب چاله خراب نمونه مګ دی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان عمران پشان سړی چې ایمان والا سړی اغله نه دی پکار چې خراب نمونه چاله کیږي ټرمپ په بد نخکاری عمران په بد خکاری دې ته وګورئ ولا تنابزوا بالالقاب کې فوراً بعد سوي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د دې وجه نه ما درې ته وې نمبر 1 پچا پورې بټو کې نه کوي نمبر 2 پچا کے منگو تا پیشاڑی وایو یا عیب کسی کی چھپی ہوئی عیب کی طرف اشارہ کرنا او نمبر 3 چی دے اغا چالا خراب نم بنک دے سو پاتی شو 3 + 3 = 6 دا نمبنے آخری 3 چی دی دا با پحی سر حرام ندی کل کل با کول غواړي نو سوئی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ډیر بدګماني په چا مکوي بعض بدګماني ګناي مطلب چې اوسړه ستاسو بدی شي هغه جمعه تر غلې او خطا شو نو هغه خپل سپلې په ځستا بوتان پخ پوکړو نو ته غل دی راغلې دی لو نور دا غنه یو چې نن ز په چپلو کې راغلې ما او دا آیا غو جمعه نه راوت الته سینما حالو خلق راوته او ته پلانې خو فلمونه ګوري خو بعض وخت کې حضور لکه یو ځای کالج سټوډنټ نه دی او هغه دې نه غیر چا پیره ګرځي او ار ورځ د لکان نه سورک شوی نو ته په ګومان کې کنه چې دا بد پټ کړي دا دې دلته سره راځي پلانې لکه د پرانی کور خواته ار وخت زینم دې الته سلزي پلانې په 400 عادت ته او دې چې زینم دا غو سره ګرځي نو پلار ته وای چې علي غالبا د الکستانه چرسی کیږي پلانی ته مونږ وی چې په پلانی سره رومېټ شه خو هغه وی نه زه د پلانی سره رومېټ کېږم او هغه غالبا آیس کې پر یونیورسيټو کې آیس دي نو دا بدګماني بیا تعالی په کار ده چې په وکه دا خو ګمان دی چې والدین ته وینا وکي چې غالبا هغه د آیس اډیټ کیږي او دا بیا ډېر خطرناکي نه دی وجنه هغه مخ خو ټوټلی پریدی بای پدې کې دا چې اے الله واجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم
یو شو دو پاتې شو ولا تجسسوا پچا پسې جاسوسي مکوئ جاسوسي دې ته وایي چې هلکه هغه دواړه روانو خبرې کولې او خدای شته ماته فکر نه و دا یې وی او دا یې وی او دا یې وی هلکه تا ته دا چا حق درکړی چې د بل سړي پرایویسي ته ډسټرب کې یا د چا کره کور ته ته په دغه کې وګورې په چوت کې کمرې ته هغه لاکینګ نه کې رینګ نه کې او هغه ته ګورې یا د هغو خبرې بار اورېدي شي نه هغې ته دې غوږ ایښی یا وی موږ په ویګن کې یا په فلاین کوچ کې یو ځای راتلو او هغه په مخ کې سیټ کې ناسو او وی خدای شته ماته فکر نه و او وی دا یې وی او دا یې وی دا یې وی دا تا ته کم حق دی دې سره توړ پیدا کېږي دې سره رخنه پیدا کېږي ته به د چا جاسوسي نه کوې او یا سړی خط راغی تا خط کولاو کو پخوا به خطونه راتلل یا پردي میسجونه تا موبایل یې دله په لاس درغی اتلې ګی د هغه ټول میسجونه ګورې بیا خلکو ته ځای په ځای وایي ته نه خبر ته په دې ډېر زیات بد ښکارې چې ته دا چلو کې خو بعضې جاسوسي خو به ضروري هلکه وایي دلته کې څوک نقل راوړي وایي څوک راوړي یاره پلاني دا جیب لږ غټي هسې نه چې په هغې کې نقل وي نو سوال خو به وایي که نه بیا ځکه دې نه بغیر خو بیا نه ختمېږي یا ته وایي دلته غلاګانې ډېرې کېږي نو بیا خو به پته لګې که نه چې غلاګانې څوک اداره به بیا ګرځي هغې لپاره که نه انویسټیګیشن ډپارټمنټ هغه بې د هغې نه کېږي آخري خبره یو پاتې شوه ولا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت په نه کوئ وی غیبت څه ته وایي وی ذکرو کا اخاکا بما یکرهو چې د خپل رور هغه خبره وکړي چې هغه باندې هغه خفه کېږي بس چې هغه وی په هغه کې خو دا نقصاني وی چې یې پکې دا غیبت دی چې نه بیا خو بهتان دی د دې وجې نه په خپل مجلس کې به کوشش کوي چې داسې خبرې ونه کړي چې هغه د هغه خلاف وي خو کله کله خو به کول غواړي وی څنګه وی زما بچی تللی سکول ته کالج ته تللی هلته هاسټل کې دی وی چې زه په پلاني سره رومیټ کېږم وی رومیټ شم ورسره که نه اوس دلته خو به ته الوایې هغه ته چې ګورې هغه په چرسو عادت شوی دی بیا به ښه نه دا غیبت په کول غواړي یو هلک له کوژدنه کوي یو ځای کې هلکه موږ پلانو کره کوژدنه کوو ستا څه خیال دی په هغو کې څه کمزوري ده چې هغه کور پرده نه کوي ته به ورته وایې چېرې نوره د خپله خو هغه د خو ستاسو مذهبي کورنۍ ده په هغې کې د پردې پابندي نشته دا به ورته وایي دا غیبت کی جایز صورت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بعضې وخت یو سړی بېوقوفه خبره وکړي نو دا خو به غیبت کوي چې دی بېوقوفه وکړه ځکه چې بیا به ټول هلکان هغه چل کوي نو حضرت مونځ وکړو نو دعا کوي نو یو بدو راغلی دی نو هغه بدو دعا کوي تاسو خبره څنګه دعا کوي خدای په ما رحم وکړي په محمد رحم وکړي صلی الله علیه وسلم زموږ نه علاوه په هیچا رحم وکړي نو هغه چې پاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی تاسو ته وګورئ که نه دې ډېر هوښیار دی که اوښ یې ډېر هوښیار دی مطلب دا د اوښ نه هم ډېر کم عقل دی دا غیبت په کول ځکه غواړي چې دا نور خلق ته چلی زده نه کړي هسې نه چې دی بیا داسې غیبت کوي فاطمه بنت قیس یو زنانه د رسول الله لراله د خدای رسوله زه کوژدن کوم زما دوه سړي دوه ځایونه ما ته دعوت راغلی دی یو نه معاویه نوم دی یو نه ابوالجهم نوم دی زه هغې سره چا سره رشته وکړم ګوره حضرت ورته خوږه خبره کوي وی پلانې مفلس دی کو بیا ماښام رو جماعت یې لسنو نو ما ته به نه قارېږي غریب دی ډېر زیات دا غیبت دی که نه او پلانې چې دی ډېر خواږه الفاظ ویلي پلانې چې دی هغه له وړ د اوږې نه نه کوزوي نو خپله دې سمی دی یعنې وخل ډېر کوي نو دا شو که نه نو ولا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت به نه کوې خو دا درې څیزونه چې دي په دې کې بعضې وخت کې دا به ضروري تا ته یو سړي وي چې را موږ یو سړي ته وایي را پلانې ځان سره نوکر کوو سویپر کوئ څه دی خیال دی هغه چې چا نه مې تپوس وکړه ډېر ښکلی سړی و هغه ما ته یې زه نه شم ویلی خو وړي را وړي ډېر کوي نو جنګ به دله جوړ کړي نو دا 10 پروټوکولز دي SOPs دي سټینډرډ اپریټینګ پروسیجرز دي چې الله موږ ته ښوولي دي چې داسې به لایب تېروئ په دې کې ړومبنی چې و د مخکې نه دا و چې تاسو کله ډرافټینګ کوئ نو د خدای د رسول نه به مخکې کېږئ دویم نمبر دا و چې ته د کومو خلقو سره کښېنې د مشرانو عزت پکې ستا لهجه به د ادب پکاري دریم پکې دا و چې د بې اعتباره سړي په خبرو به یقین نه کوې تحقیق به کوې څلورم دا و چې ستا په ګروپ کې کوم کسان دي هغوی په منځ کې جګړه راشي نو روغه به وله کوې ورانۍ به یې وله ښه نه
او پنځم بیا داو چې په یو بل پورې به ټوکې نه کوئ. شپږم داو چې په یو بل کې به عیبونه نه راوباسئ. او اووم داو سو پسې چې خلقو له به خراب نومونه نږدئ. او اخري درې بیا داو چې جاسوسي به نه کوئ، بدګماني به نه کوئ، او د یو بل غیبت به نه کوئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. رجت کہہ رہا ہوں